هغه هستی دا چې نبی علیه السلام په 10 مبشره لسو صحابو کې دویم نمبر نوم د عمر فاروق رضی الله عنه اغسطه لري چې عمر صاحب دا جنتی دی. هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې رسول الله مبارک ورته فرمایي اے عمر ته چې په کوم لار باندې رواني په هغه لار باندې شیطان نزي، تا ته شیطان خپل لار پریدي. هغه عمر چې کله حکمران وقت جوړ شو، هغه عمر چې کله بادشاہي وقت جوړ شو، هغه لګیا دی ګرځي د شپې په کوڅو کې گشتونه کوي. گشت کو د مدینه منوره په کوڅو کې ګرځیدا، د یو کور دیوال سره عمر فاروق څخه خبرې واورېدې. عمر سے فوراً ودرېدا، دلته خو خبرې خېږي او دا خبرې به کله په مزه باندې بشوي او کله به تیزې شوي. عمر فاروق صاحب شکی شه چرته دې کور کې د الله باغیان دي، دې کور کې ګناه شروع ده، سو ګناهونه کوي. عمر صاحب فوراً په دیوال باندې بارا ورواوړي، چې څنګه په دیوال ورواوړي دا په دې کې منډه شوه. زنانه یو طرف ته لاړه او سړی بل طرف ته لاړه او आवाज یې وکړ دا څوک یې؟ عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین دی. وی دا خدا عمر نما سوا بل څوک نشي کېدی، دا بخا عمر فاروق رضی الله عنه وی. پته ورته ولګېده چې وې کته عمر صاحب دی د شپې گشتونه کوي. ښه فوراً ورله هغې आवाज ورکړه، وې د الله باغیانو تاسو ګناهونو کې مبتلا یې، تاسو د الله نافرمانی کوئ، ګناه کوئ. هغې ورله आवाज ورکړه اے امیر المؤمنین مونږ یوه ګناه کوله، تا 3 ګناهونه وکړه، مونږ په یو ګناه کې مبتلا وو. اے امیر المؤمنین ته په 3 ګناهونو کې مبتلا شوي. عمر صاحب ورته فوراً جواب ورکړ، تپوس دې کوي ما ته ووایې زما ګناه څه ده، زما خطا څه ده، زه په کومه ګناه کې مبتلا یم؟ هغې ورله جواب ورکړ اوس که مونږ وې کښېنه غلې ته مانه خپل ځان بچ کې خبره بل طرف ته اوړې. عمر صاحب مجرم ته مخامخ ولاړ دی، بیا هم هغه ته وایي ما ته خپله ګناه وښایه. هغه ورله جواب ورکړه وایي قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي ولا تجسسو، د چا جاسوسی مه کوئ. قرآن الله انسان د جاسوسی نه منع کړی دی. نن تمام خلق الګیاري په جاسوسۍ کې مبتلا دي. څه طریقه باندې د یو کس عیب ونیسم او دا عیب بیا کور په کور باندې او کوڅه په کوڅه باندې بیا بیانوخه الکه پلانی کې دا عیب دی، پلانی کې دا عیب دی، دا عیب دی. خپل عیبونه مونږ لټول پریښي دي، خپل عیب راته په نظر نه راځي ځکه خو مونږ ته د بل عیبونه دا په نظر باندې راځي. او بیا که معمولي غوندې څه ونیو هغه راوالو او بیا یې پوره دنیا ته وښایو پلاني ځای کې دا پلانی کس دا په دې ګناه کې مبتلا دی. هغې ورله جواب ورکړه وی الله رب العالمین د جاسوسۍ نه منع کړې ده او ته زمونږ جاسوسي کې. عمر صاحب پوه شو چې زمانه خو خطا وشوه. علن کې د امیر المؤمنین د پاره دا جایز دي، حکمران د پاره بادشاہي وقت د پاره دا جایز دي. دی به په خپلو خلکو باندې ګرځي
او دې بګوري چرته دا الله نافرمانی خو نه کی به ورته فرمایل وای بل کما ګناه ده وای الله رب العالمین فرمایي چې تاسو کله هم د چاکور ته ور داخليږئ نو د اغینه اجازت غواړئ امیر المؤمنین بغیر د اجازته ته زما کور ته را داخل شوي زمانه دی اجازت وانه غستا د قران خلاف ورزی دی وکړه دا دی بل ګناه وکړه عمر سے پختنه کوي درېمه ګناه مې کوم کړی وی الله رب العالمین قرآن مجید کی فرمائی وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا خپلو کورونو ته په دروازو باندې راځي امیر المؤمنین تا دروازه پرې خدا او ته په دیوال باندې کور ته راوړې دی درې ګناهونه دی وکړه یو د جاسوسي وکړه بل د دروازه پرې خدا په دیوال راوړې دی او بل بغیر د اجازته زما کور ته را داخل شوي همیشه د پاره د چا کور ته داخليږي کده پلار کمره ده کده رور کمره ده او کده شادي شده واده کړې شوی بچی دی د هغه کمره ده نو دا هر چا کمرې ته داخليدل او ورتلل دی به د هغه نه اجازت علي ها بغیر شادي شده کسان دي لور دی دا زوی دی زامن دی نوسی او کلوسی دی هغه ودونه نه دی کړی هغه باندې بغیر د اجازه هم ور داخلي دي شي هغه باندې ډایرک هم ورتللی شي عمر فاروق رضی الله عنه چې کلا د درې وانه خبرې وورېدې نو هغه ته فرمایي چې تاسو د خپل ګنا نه توبه وباسئ او زبد د خپل ګنا نه توبه وباسم عهد ور سره وکا لوز ور سره وکا چې زبد نن پس دا ګنا نکوم عمر سے هم لوز کو عهد وکا چې زب هم د نن پس کوم دنو داسې قسمه په دروازه نه وراولم زب هم بغیر د اجازه ته د چاکور ته ور نه داخليږم زب هم چرتا په دیوال باندې نه وراولم عزتمندو دقه رنگی خلق چې حکمران وقت دی لیکن لګیاره خلق ګوري چرته د الله پاک پنا فرمانی کې خو مبتلا نه دغه عمر فاروق رضی الله عنه چې کله بادشاہي وقت جوړ شو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای شپدا د شام خلق مدینه منوره ته راغلیو مدینه منوره په خشک بیابان کې پړاوی واچو دیره شو شپه د تیاره ده نور سفر نشي کوله راغلی مسافر دی شام ته بیا تله عمر صاحب ته چاوي جی امیر المؤمنین د شام مسافر راغلی دي د شام صحابه راغلی دي د شام مسلمانان راغلی دي د مدینه منورې نه بهر دیره کړی دا پراته دي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د وزیر دی ور په سراغه دروازه هوډه بولا عبدالرحمن ابن عوف فرمایي وی زیر او اخکرم ما ته عبدالرحمن بهر راوزا چې بهر راوته وی ما ته راځه چې دوانه ورشو مسافر راغلي دي د مسافر د پاره د چوکیدار ضرورت دی هغه ته د پهردار ضرورت دی راځه ما او تا بداغي چوکیداری وکړو ځکه هغه مسافر دي هغه ستړي شوی دي عبدالرحمن ابن عوف سے فرمای وای مونږ لاړو دغه خلق خپل زاینو باندې ودی یو څو چوکیداران لګیا دي داغي چوکیداری کوي عمر سے ورغه ا چوکیدارانو ته چوکیدارانو تاسو ود شي مونږ د مدینه منورې چوکیداران راغلیو بیګاله بستاسو چوکیداری مونږ کو داسې حکمران دی علامه او تعالی مراکی خان چې هغه لګیاره په خپل باندې نن خو زما استا حکمرانان په خپل چوکیداری کې په خپل سکیورټی ګارد دومره ګارد د یو کس د پاره په سونو کسان داغي چوکیداری کوي په کرونو او په لکونو روپۍ
دا په یو کس باندې خرچ کیږي ځکه داغه د ذات حفاظت کیږي. عمر صاحب لګیا دی د نورو د ذات حفاظت کوي. عمر صاحب لګیا دی د شپې چوکیداری کوي. چې کله سحر شو ټول خلک را پاسول، عمر صاحب په خپل باندې ورغه اورې بلک او د هغې دپاره د ډوډۍ انتظام کوي، د ناشتې انتظام کوي. ټول خلک کېنول په قطار کې ناست دي. عمر صاحب په خپلو لاسو مبارکو باندې سالن وړي، یو ته اچوي ډوډۍ وړي، یو ته اچوي. چې څومره سامان کمی کوي عمر صاحب لګیا دی برابر په هغې کې تقسیمول کوي. یو کس یې وکته په دې ګس لاس باندې خوراک کو. عمر فاروق رضی الله عنه چې څنګه ولیده ورنږدې شو، ورته فرمایي پلانیا ته خو دا خوراک په ګس لاس باندې کې تا ته د رسول الله مبارک پته نشته په کوم لاس باندې خوراک کړی. نو دا کس ورته وایي ای عمره امیر المؤمنین تا ته پته نشته د تبوک موقع وه، د رسول الله په ملګرتیا کې زما داخلي لاس دا لرې شوی دی، دا ما د الله رب العالمین په لار کې جنګېدم، زما ښي لاس نشته دی، په دې وجه باندې زه په ګس لاس باندې خوراک کوم. چې څنګه د هغه خبره واورېده فوراً ورته راغی مخې ته کېناست او په ژړا باندې ورته فرمایي ما معاف کا د الله رب العالمین د رضا دپاره. هغې ورته وفرمایل دا ته څه وې عمره امیر المؤمنین په دې کې خو ستا څه قصور نشته دی، ستا څه کمی خو پکې نشته دی، دا خو الله رب العالمین داسې کړی یم او د الله رب العالمین په لار کې زما لاس هغه شهید شوی، په دې کې ستا څه کمی دی. هغه ورته فرمایي په دې کې مې کمی نشته دی، خو هسې نه قیامت کې زما نه الله تپوس وکړي چې زما پلانې بنده د هغه ښي لاس نه و، د هغه به خوراک څښاک په ښي لاس باندې نشو کولی ځکه موجود یې نه و، ګس لاس باندې خوراک کو. ای عمره ته حکمرانې وقت وي، ته بادشاهي وقت وي، تا د ده دپاره د مزدور انتظام ولې نه کو، تا د ده دپاره د نوکر انتظام ولې نه کو. زه یریږم هسې نه د الله رب العالمین په دربار کې زما شکایت ونه کړي. ولې دومره د الله نه یریده؟ وجه دغه وه چې د هغې خلکو د الله د ذات سره تعلق جوړ شوی و، نو بیا د هغې خلکو د دنیا نه یره نه وه، د دنیا په طلوع باندې به نه پریشانه کېده او د دنیا په راتلو باندې به خوشحاله کېدل هم نه. دنیا ده لاړه پریشانی نشته دی، دنیا ده راله خوشحالي پې نشته دی. ها چې کله وفات کېږي دومره عادل حکمران چې د شپې لګیا دی مدینه منوره کې ګرځي، یو ځای ته ورله څه خلک ناست دي، یو چوپړۍ لګېدلې ده، د هغې نه اواز راځي، د زبېرګو اواز راځي. د هغه کس ته ورنږدې شه دا اواز د څه شي دی، او ورته وایي خاموشه کېنه پوښتنه رانه مه کوه. ورته وایي که زه ما ته ووایه کېدی شي زه دې په کار راشم، ضرورت کې دې په کار شمه، ستا ضرورت به پوره کړم. او ورته وایي زما د کور والا د ماشوم د پیدایش تکلیف دی ورته. عمر صاحب هغه ته وایي خبره یې واورېدله او فوراً را روان شه. ام کلثوم رضی الله عنها د ده بیبي وه، د حضرت فاطمه رضی الله عنها او د علي رضی الله عنها بچی وه. ورته فرمایي پلانۍ ځای کې قافله راغلې ده، یو زنانه ده هغې ته درد ذهن دی، د ولادت وخت دی، یوازې تنها ده، څوک ورسره شته دی نه، راځه چې ورشو. فوراً ورسره تیاره شوه، هغه خیمې ته ورله. عمر صاحب بهر لګیا دی په خپله باندې د هغې دپاره چې کومه شیره پخېږي، د هغې دپاره چې کومه لیټۍ پخېږي، په خپله باندې لګیا دی تیاری.
څنګه ماشوم اوشه دنن ورته هغې آواز ورکه د امیر المؤمنین بیبي آواز ورکه وی امیر المؤمنین د خپل دوست ته د مبارکي ورکه د الک چې الله رب العالمین درله الک درک هغه مرګره چې کوم مسافر دی هغه باندې رپرپی راغی ویرېده امیر المؤمنین ورته وایي مه یېرېږه پروا مه کوه زه هم ستا په شان بنده یمه سبا بیا راشه که څومره ضرورت و څه سامان دې لګېده بیا به یې درته حواله کړو داسې حکمران لیکن عزتمندو چې کله وفات کېږي عبدالله ابن عباس صاحب راغی ښه عبدالله ابن عباس سے فرمائی دے جاڑی عبداللہ ابن عباس سے برد فرمائی اے امیر المؤمنین ولی جاڑی سو جدا اغور تو فرمائل و اے عبداللہ سفر لوی دے منزل دیر لوی دے سراسر اشتر نا دا آخرت دا پارا عمل کم دے اور تو فرمائل اے امیر المؤمنین مجاڑا تاکہ دری خصلتون داسی دی چې الله رب العالمین با چرته هم تا بل طرف تا نبوزی او سزا بدل نه درکې ورته کم خصلت دی وای یو چې کله خبره کې نو ریشاوه دروغ نه وي کله خبره کې ریشاوه دروغ نه وي بل چې کوم وعده وکي نو وعده کې خلاف ورزي نه کې بل چې کوم فیصله کې نو خپل فیصله هغه صحیح کې هغه کې بچا باندې ظلم نه کې اے امیر المؤمنین دغه درې خصلتونه دي داغي په عوض باندې الله رب العالمین مغفرت اور ته فرمایي عبد الله قیامت په ورځ باندې با د الله پاک دربار کې زما د دغه دریو خصلتونو تذکره وکي ای ورته فرمایل آو زبید الله رب العالمین په دربار به